अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन मोंगा ग्लोकोमा और सर चिकम रेटिनल डिटैचमेंट दे दैट वाना चिकम डिसऑर्डर दी द आईज नो हागा बमुंगा पदी पार्ट के कवर को दैट मींस द आई डिसऑर्डर चिकम मुंगा द ईएनटी नर्सिंग चैप्टर नंबर 6 चिकम यूनिट स्टार्ट कर लेते पर एडल्ट नर्सिंग 2 4 सेमेस्टर के Gora the objective that is to discuss preventive and curative care of the patient with glaucoma. glaucoma अब हम किसी तरीके से मतलब केयर को और दे बा ट्रीटमेंट को कोर बे को बया چې کوم دی او د دې داسې څه دي چې پریونټیو کیر به کوو مطلب داسې اوبجیکټ دي داسې اوبجیکټیو دي چې ریسپیکټ دی به موږ څه کوو منې کوو. This unit will be also focus on the care of the patient and retinal detachment او د retinal detachment په باره کې به هم موږ سټډي کوو او سره ګلوکوما په باره کې هم Identify the causes of چې glaucoma causes دي هغه به هم موږ identify کوو. بیا به describe different diagnostic procedure and sign and symptom present in a person with glaucoma. اوس داسې څه sign symptom دي چې هغه به موږ ګورو. Utilization nursing process while taking care of the patient with glaucoma. بیا موږ nursing process په دې glaucoma او retinal detachment باندې څه کوو هغه اپلای کوو. بل objective دا دی چې discuss different causes of retinal detachment, signs symptoms of detachment اور دغه شانتي نرسنګ پروسس په هم مونږ په retinal detachment باندې اپلای کوو. اوس پهله نمبر چې کوم دی نو هغه به مونږ ګلوکوما سټډي کوو چې ګلوکوما څه څیز دی. نو ګوره د ګلوکوما د ویلو نه مخکې مونږ تاسو ته وړوکې غونډه کې ریکویسټ کوو چې که تاسو چې ته په دې کیمو نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل نوي یې نو پلیز سبسکرایب کړئ او بیل لایکن خامخا دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ میلاو شي. ښه جي اوس چې کوم دی زموږ سره څه دی ګلوکوما دی. نو ګلوکوما is a common eye condition where the optic nerve which connect the eyes to the brain. ګوره ګلوکوما دا هغه یو کنډیشن دی چې په دې کې زموږ سره چې کوم optic nerve دی هغه ډیمیج شي. اوس دا سره وجې ډیمیج کیږي کله چې او الریډي تاسو ته پته ده چې کله انټراکولر پریشر زموږ په آیز کې زیات شي نو د هغې د وجې هم ګلوکوما راځي. نو دغه انټراکولر پریشر سیوا کېدل چې کوم هغه شاته څه کي په اپټیک نرف باندې سپریشن کېږي. نو چې هغه سپریس کېږي نو الریډي تاسو ته پته ده چې کوم اپټیک نرف دی هغه د برین سره څه شوی ټچ شوی دی نو بیا به چې کوم دی نو هغه ټرانسمیشن بند شي or damage وشي. نو become damage is usually caused by the fluid building up in the front part of the eyes. نو دغه د eyes چې کوم دی نو په فرنٹ پارت کې فلویډ اکومولیټ شي او شاته چې کوم دی په چې کوم optic nerve دی په هغې پریشر اپلای کړي. نو چې کله پریشر اپلای کړي نو which increase the pressure inside the eyes او د eyes په inside کې څه شي پریشر انکریز شي. نو glaucoma can lead to loss of vision. په دې کې به څه کېږي vision loss په کې کېږي. صحیح ده. if it is not diagnosis treatment early که چېرته دا موږ وخته ډایګنوسس نه کړو نو بیا به څه کېږي موږ سره به څه کېږي بلډ ویژن اور بلایندنس په اکر کېږي vision loss په کېږي. A group of ocular disease resulting in an increased intraocular pressure او د intraocular pressure چې کوم دی د هغې د څه شي انکریز کېږي. اوس ګوره د موږ که خبرو وکړو نو ګوره چې کله انټراکولر سیوا کېږي نو د هغې په وجه باندې شاته چې اپټیک نرف دی هغه څه کېږي سفرس کېږي. ګوره فلو اف ایکوس هیمرز دی. نو ګوره ته ایکوس هیمرز موږ سره پروډکشن مینلی د سیلرلی باډیز نه کېږي او هغه سیلرلی باډیز نه دا سیلرلی باډیز دي. صحیح ده. نو چې د دې نه سیلرلی باډي وشي نو دغه پروډکشن وشي او بهر ته راشي. صحیح ده. او زموږ سره په نیرو انګل چې کوم ټریبیکولر میشور دی په هغې باندې بهر آیس ته چې کوم دی هغه پروسس شي. پوه شئ دغه شان دی دا انټیریر چیمبر دی دا پوسټیریر چیمبر دی. نو په پوسټیریر چیمبر کې زموږ سره موجود دي څه څیزه تاسو به الریډي اناټمي به راته پته وي موجود دي سیلرلی باډي او سیلرلی باډي څه کنټرول کړي دي لینز یې نسلی دی. اوس د دغې ځای نه د سیلرلی باډي نه ایکوس هیمرز را پیدا شي. ټیک ده. او دا ترو د کینال چې کوم دی نو هغه په پیوپل په ذریعه باندې بهر مطلب انټیریر چیمبر ته راشي او د انټیریر چیمبر کې دلته کې ټریبیکولر میشور چې کوم ایروډوکونل انګل ده په هغه انګل کې بهر ته ډرین شي او دغه شانتي یو پروسس بار چې کوم نو هغه څه کېږي سوري
بیا چې کوم دی زموږ سره څه دی دا وګوره دا اوس نارمل داسې د هیلتي آیز دی تاسو دې سټرکچر ته وګورئ دا هیلتي آیز دی او چې کوم آی ویټ ګلوکوما چې اوس ګلوکوما وغیره راغلی ده نو په دې باندې فرش ریپلای شوی دی او دا چې کوم نرف دی هغه ټول سفرش شوي تاسو دې ته وګورئ نارمل سټرکچر کې ډېر غټ ډفرنس دی پکې دې ته وګورئ ٹھیک ده نو چې کله نرف سفریشن وشي نو دا بهر چاته ته چې کوم داسې ډیمیج شي دا نرف چې دا نرف ډیمیج شو نو د دې په وجه باندې چې کوم دی سره چې کوم آیس مطلب ویجوالایزیشن دی هغه شي لاس شي اوس ګلوکوما کازز کوم ګورو که نه نو ډایلیشن اف آی ډراپس بیا مونږ ټول مخکې څه ډراپ پول ورکو چې د کوم آیز دی مخې ته هغه ډایلیټ شي نو شاته به د دې هغه پرشر کم شي or block or restricted drainage if your eyes medications such as corticosteroids are poor or reduce blood flow to your optic nerve او دا څه کولی چې کوم بلډ فلو د هغه څه شي وي هغه optic nerve ته چې کوم دی نو هغه پور شي یا کمه شي نو بیا به موږ څه کوو دغه په وجه باندې به موږ ډایلیټډ آی ډراپس ورکو چې دا ډایلیټ شي نو د دې چې کوم هغه بلډ فلو د هغه په اسان لاړ شي optic nerve high or elevated blood pressure دغه په وجه چې های بلډ پریشر پکې راشي هغه الریډي سفرش شوی دی نو چې کله یو سیز داسې مطلب نیرو کېږي نو په هغې پریشر سیوا کېږي نو د دوی به پریشر سیوا شي او ټراما به څه شي اکر شي مطلب کرونیک آی انفیکشن یا کیتارټیک کنډیشن به په دې کې څه شي نو دا ټول د دې کازز دي د ګلوکوما که چېرته یو پرسن داسې وي چې هغه داسې ډراپس یوز کړي چې هغه ډایلیټډ ډراپس دي نو د هغې د وجې نه راتلی شي څوک کارټیکسټیراډ یوز کړي یا څوک داسې مطلب ټراما وغیره شوي وي یا انفیکشن کیتارټیک نو د هغې د وجې کېدلی شي اوس ټایپس اف ګلوکوما دي یو زموږ سره چې کوم دی نو هغه پرایمري اوفن انګل ګلوکوما ده چې هغې ته موږ کرونیک ګلوکوما هیز نو ساین سمپټم expected gradually visual loss ګوره پرایمري اوفن انګل ګلوکوما دا یې که نه چې هغې داسې ایکسپیکټډ ساین سمپټم نه وي بلکې دا لوز ګریجولي چې کوم دی نو څه کېږي د آیز کې خپله مسله راځي او آیز هغه ویجوالایزیشن ختمیږي ټایم سره سره دویم چې کوم دی هغه څه دي پرایمري انګل ګلوزر ګلاوکوما مطلب acute if the flow of your aqueous hairs fluid is suddenly blocked the rapid build-up of fluid may cause a severe and quick and painful increase in pressure ګوره خبره دا ده که نه چې پرایمري انګل یا کلوز انګل ګلاکوما دی ته نیرو انګل ګلاکوما هم ورته وایي نو دې کې دا چلو شي که نه چې کوم هغه ایکوس هیمرز به را پیدا کېدل دننه د سیلري باډي نه هغه مخې ته چې کوم انټیریر چیمبر دی هغې ته راځي اوس دغه څه کېږي دغه هغه ډریننګ چې کوم دی نو هغه سډنلی بلاک شي چې کله بلاک شي نو هلته کې چې کوم ځای کې په پوسټیریر چیمبر کې څه شي هغه بولډ اپ شي لکه اوس اګزامپل دا سیلرلی باډي دی د دې نه دا دلته کې دې ځای کې دا پیوپل دی نو تاسو ګورئ دا سیلرلی باډي دلته کې ایکوس هیمرز پروډکشن کېږي دا پوسټیریر چیمبر دی صحیح ده او دا انټیریر چیمبر دی ٹھیک ده نو دې نه د دې په تھرو باندې داسې راځي او دلته کې دا واپس بیا ډرین کېږي داسې نو دې کې دا چلو شي که نه چې دلته کې دا بلاک شي د دغې په وجه باندې چې کوم دی څوک یې هغه چې کوم دننه ایکوس هیمرز پیدا کېږي هغه بلاک شي نو چې کله دا بلاک شي نو دلته کې دا ایر چې کوم دی مطلب چې کوم فلویډ ایکوس هیمرز راځي هغه ورو سیوا کېږي او دلته کې دا سیوا کېږي پریشر ایګزرټ کېږي او دلته کې چې کوم ایګزیکټ نرف تللی دی په هغې کمپریشن وشي او دا څه شي دا بلاک شي ورسېدی په خبره اوس اسسمنټ په ایز ا نرس موږ دا څنګه کوو نو ګوره early sign include diminished accommodation and increase intraocular pressure ټول مخکې موږ ګورو که د ده چته هغه بلب چې کوم دی هغه د ډیمینش کېږي یا د ده چې کوم هغه اکوموډیشن پروسس دی هغه څه شي هغه ډیمیج شي نو بیا داسې دي دغه به چې کوو دویم به چې کوو نو هغه انکریز انټراوکولر پریشر ګورو که چېرته ډېر سیوا وي نو هغه به هم مونږ څه کوو چیک کوو بل اوس چې کوم دی زموږ سره څه دی پرایمري اوپن انګل ګلایکوما دا دی چې پین لیس
and vision change are slow. دا دی چې کوم دی نو پینلیس به وي، مطلب دا ته به څه پین مین نه پروډیوس کېږي. او بل لارې چې ویژن چې کوم دی نو هغه به چینج راشي، مطلب د هغې په وجه به ټنل ویژن وي. ټیک ده. ښه جي. اوس دې کې څه دي د ټنل ورډس به تاسو یاد ساتئ چې زموږ سره په پرایمري اوپن انګل ګلایکوما کې د دې په ریزلټ کې څه راځي؟ ټنل ویژن راځي. ټیک ده. ښه جي. اوس راځو چې پرایمري انګل کلوزر انګل ګلایکوما چې کوم ده هغه زموږ سره چې کوم زموږ نیرو انګل ګلایکوما وایو، نو دا زموږ سره څه طریقې سره وي؟ نو ګوره په دې کې بلډ ویژن راځي، هالوس اراوند. نو دا ګوره ټول امپورټنټ ایم سی کیوز دي چې هغه کم یو ګلوکوما ټایپ سي چې په هغې کې کله چې د لایټ نه غیر چاپېره یو داسې هول غونده کې بنده ته پروډیوس کېږي. دې پکچر کې تاسو کتلی شئ. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا کلوزر انګل ګلایکوما ده. ټیک ده. اور اوکولر ایریتماز هم راتلی شي، مطلب چې کوم اوکولرز دي هغه څه دي؟ ریډ کلریشن کې وي. اوس ګلوکوما که راشو نو ګلوکوما انټرونشن فار اکیوټ انګل ګلایکوما څه ده؟ کلوزر انګل ګلایکوما دپاره موږ څه انټرونشن ورکو؟ کوم نه چې غیر چاپېره څه وي؟ هولو اراوند وي. نو ټریټ اکیوټ انګل ګلایکوما ایز ا میډیکل ایمرجنسي. ګوره دا څه ده؟ میډیکل ایمرجنسي ده. پهلا پوینټ ایم سی کیو دپاره. بل دا چې څه دي؟ administer medication is prescribed to lower intraocular pressure. ګوره موږ به څه کوو؟ administer به ورته کوو ته ډرګز د دې دپاره چې د ده چې کوم هغه انټراوکولر پریشر دی هغه کم شي. دریم چې کوم دی هغه پریفیر د کلاینټ فار فیریورل ایرډکټومي چې کوم اوس به څه کوو؟ دی به پریپیر کوو دا پیشنټ چې موږ څه کوو؟ ایرډکټومي لکو، مطلب چې کوم ایرډوکونل انګل ده هلته کې خو دا پریشر بلډ اپ شوي وي که نه، نو موږ ورته پکې څه وکړو؟ سرجیکلي سوراخ وغیره وکړو او په هغې ته چې کوم دی نو فلویډ وغیره که هغه چې کوم مطلب اکمولیشن شوي وي هلته ډرین کړو. ویچ الاو ایکوس هیومرس ټو فرام د پوسټیریر چیمبر ټو د انټیریر چیمبر. نو دا چې کوم هلته کې بولډ اپ شوی دی که نه په پوسټیریر چیمبر کې هغه بلاک دی که نه، نو موږ د بلاک سره څه چل وکړو؟ د لب کې هول وکړو، هغه هول په ترو باندې چې کوم دی نو د دې نه څه دي؟ هغه فلویډ وغیره سټارټ واخلي. بل چې کوم دی انسټرکټ د کلاینټ on the importance of medication to construct the pupil myotics to decrease the production of aqueous humors. مطلب چې کوم کاربونیک انهایډریز انهیبیټرز دي، ایسیټوزولاماید دا ډرګز وغیره دي چې دا به موږ ورکو. دا کاربونیک انهایډریز دي چې کوم د ایکوس هیومر پروډکشن کموي. پوه شوې په خبره؟ and to decrease the production of aqueous humors and intraocular pressure beta blocker بول ورکو. دا د دې دپاره ورکو چې کوم موږ سره واسکولر څه کي کنټراکشن اکر شي، بلکې دا ویسو ډایلیشن هم اکر کیږي. نو بلډ فلو چې کوم دی څه شي؟ کمه شي. ټیمولولول چې کوم دی یا کارتیلولول دی اور بیتیکسول دی، دا ټول ډرګس چې کوم دي دا به ته موږ پرووایډ کوو. دا زموږ سره بیټا بلاکر دي. انسټرکټ د کلاینټ of the need for lifelong medication use. او بل دې څه کوو چې لایف لانګ میډیکیشن دپاره موږ ته موږ څه ورکو؟ هغه انکارجمنټ انسټرکشن به ورته څه وکړو؟ پرووایډ کړو. اوس پریونشن اینډ رول آف نرس. اوس د ایز ا نرس تاسو د دې د پریونشن په څه طریقې سره خیال ساتئ؟ نو میډیکل ایمرجنسي ټریټمنټ انټراوینس مینټول ټو ریډیوس انټراوکولر ویزټ یور اپتلمولوجسټ. ټیک ده. چې کوم اپتلمولوجسټ دی هغه ته به ویزټ لازم کوي ایوری 3 to 6 month. اوس مانیټر آی چې کوم دی نو انټراوکولر پریشر، کوم چې انټراوکولر پریشر دی هغه ور بار بار مانیټر کوو. use medication as prescribed. explain this is lifelong therapy. او دا څه دي؟ دا lifelong therapy د میډیکیشن دپاره وي. اوس ګوره ته دې کې زیاتره ام سی کیوز کې دا راځي چې مینټول سلیوشن موږ د څه دپاره ورکو؟ نو ګوره د دې د انفلمیشن ریډکشن دپاره ورکو. ښه جي. بل چې کوم دی دغه تاسو یاد سات چې مینټول سلیوشن موږ څه دپاره ورکو؟ ریډیوس د انفلمیشن دپاره ورکو. ښه جي. اوس به موږ دویم چې کوم ډس آرډر دی هغه
پدې کې موږ خبره کړې وه نو ریټینل ډیټیچمنټ دی. ریټینل ډیټیچمنټ دا دی که نه ګوره نارملي چې کوم دی تاسو ته پته ده د آیز 3 لیر دي، مخې ته هم 3 او آوټر سایډ ته هم 3. نو په دې کې څه دي چې کوم انر مطلب دا خو مطلب موږ به څه والو ریټینا به والو صحیح ده. بل چې کوم دا انر موسټ لایننګ کوم یو دی ریټینا ده. دویم چې کوم دی نو هغه زموږ سره کورایډ دی او آوټر موسټ چې کوم سکلیرا ده نو سایډ پوسټیریور سکلیرا ده او چې کوم مخې سایډ ته ده نو هغه زموږ سره څه دي مطلب کورنیا دغه ریجنز دي پکې. نو په دې کې داسې ترتیب وشي که نه چې کوم زموږ سره دا انر لیر دی دا چې کوم ریټینا ده نو د دې ریټینا دا لیر چې کوم دی دا څه شي دا داسې ډیټیچ شي، دې ته ریټینل ډیټیچمنټ وایي. نارملي خو دا بل شان دی وګوره اوس په داسې شي په دې کې دلته کې پریشر پکې ایګزرټ شي نو د دې ځای چې کوم هغه سیل دي هغه ډیمیج شي. پوه شوې په خبره باندې که نه. اوس څه دي چې ریټینل ډیټیچمنټ از ا ډسارډر اف د آیز in which the retina feels away from its underlying چې کوم layer of support tissue. Initial detachment may be localized but without a rapid treatment the entire retina may detach او چې کوم entire retina دا هغه څه شي هغه ډیټیچ شي. تاسو ته ما ډیټیچمنټ وښولو leading to vision loss and blindness. It is surgically emergency. ګوره دا چې کله د یو پرسن څه شي هغه ریټینا چې کوم زموږ سره مکمل څه دي هغه سینسیټیو او بلکې فوټو ریسپټرز چې کوم دی کې لګېدلي دي په آیز کې هغه په ریټینا کې دي. نو ریټینا چې کله ډسټرب شي نو د دغې د وجې دا سرجیکلي ایمرجنسي ده. ګوره وختي بلکې ویلو په ګلوکوما کې دا میډیکل ایمرجنسي ده دغه شانتې دا څه دي دا سرجیکلي ایمرجنسي ده. پوه شوه په خبره باندې مطلب دې له به ډایرکټ څه کوئ سرجري پریفر کېږي. بیا چې کوم دی detachment or separation of the retina from the epithelium او دغه epithelium نه شي دا detachment وکړي separate دي شي. پوه شئ. اوس causes ته مو خبرو کو نو causes the retinal detachment occur when the layer of the retina separated because of the accumulation of fluid between them. اوس څه شي وجه دی که نه تاسو ته مو وویلې چې کوم د څه وي د مطلب کورایډ لیر دی میډل لیر او د سره د میډل او د ریټینا په میس کې څه وشي دا لیر د یو بل نه سیپریټ شي. بلکې دا څه که نه چې دا ګوره دا ریټینل پیګمنټل لیر دی اور پسې بیا دا ریټینا ده ټیک ده او د ریټینا نه بعد کورایډ دی بیا ورپسې څه دي سکلیرا ده. نو دا لیر وي دا دواړه عموما چې کوم دی دا ریټینل پیګمنټډ او دا ریټینا دا څه وي دا دغه شانتې وي ټیک ده. لمبې ده خو دا بل شانتې دي که نه لمبې داسې دي صحیح ده. بیا د دې سره شي هغه دا داسې وي نو دې پاسه لیر چې کوم دی داسې شي دا د دې دواړو په میس کې فلویډ اکمولیشن وشي نو دا د ریټینل پیګمنټډ لیر او سره ریټینا دا څه شي سیپریټډ شي. دا څه په وجه باندې چې کله فلویډ اکمولیشن پکې راشي او د دې په ریزلټ کې چې کوم دی نو یا ټیومر وغیره د ایجنګ سره هم دا راتلی شي اور ټراما یا ډایبټیس ملایټس یو پرسن د هغې د وجې هم کېدلی شي. تاسو دا اګزام پکچرز وینئ تاسو پوه شئ. ګوره دا نارمل آیز دی صحیح ده. د دې چې کوم دا لیرز دي دا څه دي انټیکټ دي ټیک دي صحیح ده. اوس دا ګورئ ریټینل ډیټیچمنټ څه چل شوي دی دا نارملي چې کوم ریټینا پیګمنټ دی هغه څه شي بهر سایډ ته راپروډوس شوي دي. نو د دې په وجه باندې ورته موږ څه وایو ریټینل پیګمنټډ پرابلم. اورسې دی په خبره. اوس راځو چې کوم ریټینل ډیټیچمنټ دی نو هغه داسې دی چې اسسمنټ به موږ پیله نه صحیح ده. بلر ویژن به موږ ګورو از انکریزینګ هسې نه چې بلري ویژن خو انکریز کېږي نه ټایم سره. بیا به کرټن بینګ څه دی ډراین اوور د آیز مطلب داسې په سترګو باندې پړده خو نه راځي دا به ګورو. فلیشز آف لایټ کمینګ مطلب چې ته لایټ ته ګورو نو فلیش کېږي خو ته نه سترګې خو ته مطلب ډایرکټ بلینکینګ پټېږي خو نه سترګې. پلوټر اینډ بلیک سپاټس چې کوم یا که چېرته سپاټس پکې وي نو هغه به بلیډینګ وغیره شوي وي نو دغه به چیک کړو. پین لیس چې کوم دی نو هغه دا وي نو دې په وجه باندې مسلې ډېرې وي. لاس آف ویژن چې کوم دی نو دا به د دې څه وي دا د دې بلکې اسسمنټ ټایم کې به د ریټینل ډیټیچمنټ دا پرابلم موږ ګورو. که چېرته پکې دا وي مطلب
بلډ ویژن یې راځي د ټایم سره، یا او په سترګو باندې پرده وغیره راځي، یا دا شانتي لایټ چې کوم فلشینګ راځي، نو دا به اسسمنټ د ریټینل ډیټیچمنټس مونږ ته ښوول کېږي. اوس ریټینل پیګمنټ چې کوم ډیټیچمنټ دی نو د دې انټرمیډیټ چې کوم انټرونشن دی نو هغه به دا کو چې پوزیشن د کلاینټ هیډ هغه به له څه کوو لکه اوفر کوو چې د باندې پریشر په پیګمنټډ لیر باندې شي کم شي، اور پریونٹ فرام سیکنډري د سیکنډري انجن به څه کوو دا کمو. نو جرکی هیډ موومنټ آر ټریول، مطلب چې دا ټریول وغیره به هم نه کوو او نه جرکی وغیره موومنټ په هیډ له نه ورکو، ځکه چې د دې سره چې کوم هغه انټراکولر پریشر دی هغه بیا سیوا کېږي. حاجی مینیمایز آی سټرس تھرو بیلډ ریس او بیلډ ریس په لورکو د وجه به څه کېږي minimize key the eye stress or cover both eyes with patches as prescribed prevent further detachment और मुंगा बसु को eyes چې موږ په patches وغیرہ باندې پټو ٹھیک تا. اور دا څنګه ټول د client when start check up او patient ته وایي چې تاسو کا موږ تاسو کو check up start کو نو تاسو کی هغه خبرو. بل surgically management په د retinal detachment څنګه کو چې draining fluid from the subretinal space so that the retina can return to the normal position او دغه retinal pigmental layer به واپس پر return position ته راولو. sealing retinal break by cryosurgery a cool probe applied to the چې کوم sclera ده to stimulate the inflammatory response leading to adhesion. نو موږ به څه کوو چې کوم هغه ریټینل بریک ایریا ده نو بیا به دې له کرایو سرجري کوو، مطلب دله به دې به دنه کول کوو ټیک ده چې د دغې په وجه باندې چې کوم انفلمیټري ریسپونس دی هغه څه وشي اډهرن شي سټیمولیټ نه شي، مطلب انفلمیټري ریسپونس لیډینګ ټو اډهیشن د دغې هغه به مونږ په دې کرایو سرجري باندې څه کوو هغه سیل کوو. ښه جي بیا څه دي diathermy the use of the electrode needle and heat through the sclera to stimulate an inflammatory response. بیا به موږ دا چل کوو چې ډیوترمي ده ته ویل کېږي نه چې موږ به داسې د نیډل په شان د الکتروډ وي هغه هیټ پروډیوس کړي، هغه موږ څه کوو سکلیرا سره چې کوم نو هغه مطلب ټچ کوو ټو سټیمولیټ دا به څه امپلیمنټري ریسپانس په چې کوم دا شو کوي. اوس د سرجیکلي پروسیجر ټایم کې چې کوم دا کېږي نو د دې کله چې د اوس امپلیمنټري ریسپانس پکې راغی نو چې کوم هغه لیر څه شوي دی هغه سپریس شوي دی هغه څه شي واپس خپل ځای ته څه شي ریسیټ کېدل سټارټ شي. بل لیزر تھراپي چې کوم ټو سټیمولیټ an inflammatory response and seal small retinal tear before the detachment occur. ګوره دا detachment دی چې په دې میز کې دا ایریا غونډه کې راغلی وي دغه ایریا د ختمېدلو لپاره چې کله د ریټینل چې کوم امپلیمنټري ریسپانس دا سټارټ شي نو دا به واپس بل څه کي مطلب داسې به رو امبلیم شي رو به پړسي او بس څه به کي ځای به کور کي. اوس د دې ریټینل پوسټ اپریټیو انټرونشن به موږ له څه کوو چې مینټین آی پیچز از پرسکرایب چې پیچز د دې دپاره چې کوم پین وغیره وي د هغه مینټیننس وشي. منیټر فار هیمریج د هیمریج دپاره به چې کوم دی دا موږ څه کوو دا بوله مطلب منیټر کوو چې چېرته بلډ ویسل وغیره رپچر پکې ونه شي after the surgery or prevent nausea and vomiting and monitor for restlessness. بیا موږ دا منیج کوو چې مطلب د چې څه شي vomiting nausea وغیره دا ورته ونه شي اور monitor for sudden and sharp eye pain چې کوم د دې لپاره څه کوو monitor کوو ټیک شو. نو دا زموږ سره د ریټینل ډیټیچمنټ او د ګلایکوما چې کوم دی نو هغه ډیزیز و. جزاک الله خیره فار واچینګ. که تاسو په دې یوټیوب چینل نوی یې نو موږ سره سبسکرایب وکړئ او بل لایکن هم حاله وکړئ. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں اسٹوڈنٹس.